اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. په درانه مجلس کې ناست د ټولو درنو شپینجورو مشرانو ځوانانو په اجازت خاص کر میلمه راغلی ابوالبدین اخوندزاده صاحب ورسره مثبت سوچ درلودونکی نظیر زموږ بازی صاحب د کوټې سردار حبیب خان بڑے صاحب اور علي نظر بڑے سی صاحب اور د الکوزی فاؤنڈیشن صدر احمد خان صاحب د دې ټولو په اجازت اور زه خاص کر چونکه دا زما خپل دفتر دی اکثر موږ دلته د مسایلو په هکله باندې لیک شنو اور بله خبره دا د ستاسو ډېر کور ودانۍ ستاسو رالاس د اویرنس دپاره موږ ته ډېر ښایسته موږ په دې پوه کړو او توجه مو دې خواته پوه خو ګرځو خو توجه مطلوبه کړو او د احمد خان او شفیع الله جان هم زه ډېر شکرګزار یم. دوی همیشه د الکوزی فاؤنډیشن مثبت کارونه کړي دي. څنګ ته بل دفتر دی کمپیوټران دي الکوانو ته کمپیوټران وشي او ښه نیک نیک کارونه کوي او مثبت د دې دا کوشش اکثره د داسې نه دي چې خالي دوی د الکوزي دپاره لګیا دي او د دې ښار لپاره لګیا دي د خلکو دپاره دوی خدمتونه کوي. نو راځم دلته ستاسو اول ملګري مجلس یې وکړي اغا صاحب هغه اولنۍ وینا یې وکړله ډېر زه په دا کوټه کې اوس را روان یم ټرافیک هم جام او دا ښار هم ډېر دا باران چې سوی انتهایي زیات بوی راولاړی دی اور بعد کې بیا سپیچ سیدی دغه وکړي سردار حبیب الله صاحب هغه ویل دا زموږ کور دی کوټه زموږ کور دی. نو زم په دا کوټه شهر در کور زه دا ځای راکړم انتهایي زیات بوی ګند نور خو ګرد مسالې لکه نو دا بوی دا ګند دا ګندګي دا زموږ دا کوټه ده دا زموږ کور دی دا په دا کوټه کې دی دا د هرې پارټۍ کور دی دا هرې پارټۍ د کارکون د لیډر کور دی دا د کلا اخوندزاده صاحب سول دا کوم ماسې جوړ کړی دی په دې کې دا هر قبیلې خلک شته هزاره پښتون بلوچ دغه سیسي قبایل دلته پراته دي دا د ګردو قبایلو کور دی دلته چې اوسېږي نو زموږ د کور سال دی دا انتهایي مطلب موږ بې احساسه خلک یو انتهایي بې احساسه خلک ډېرو خلکو ته دا اوس داسې نه دی که موږ ته نه دا په موږ کې دا اویرنس نشته په دا سیاسي لیډرشپ کې خو دا احساس شته د مطلب د هغو ته خو دا احساس نشته پکښې دا اویرنس خو پکښې کې دی په دې شیانو سر خلاص کوم چې اوس دا مشرانو د مجلس وکړي سیاسیان د سیاسیانو زموږ دا غال دی صحیح دی کله اوس اخوندزاده صاحب ویلي چې دوی موږ خپل په پروګرام راګډ کړو زما هم دغه مشوره ده نه راګډوئ دغه شی هم در خرابوي در بدناموي صحیح دا معامله مې راخیستې ده زه په خپل سیاسي ورکر پاتې شوی یم پر ښه منصب دا بیس پر بنیاد راغلی یم صحیح دی پر سړي راغلی یم نو ما خپل لیدل ما په دې کې ایکسپیرینس ته دا زما وطن دی کوټه د زه ډېر شکریه ادا کوم ته هغه واحد خلک یاست زما ایکسپیرینس وایي ما څه لیدلي یاست تاسو هغه نیکان خلک یاست تاسو هغه زه د احساس والا خلک بولم چې ستاسو سره د دې کوټې احساس در سره دی دا نور سیاسي مداریان صحیح دی داسې پر سټیج راولاړ چې هغه تقریر درته کوي هټلر یې شرمولی دی دا میکونو دا لاسونه یې زله غورځوي هغه ایکټینګ کوي د انډیا نه پټیکر یې شرمولی دی څه به ګپ هم کېږي لیکن کرامات یې شی نشته تقریر وکړي د تقریر بعد راکښه سټیج لاندې خپل ملګري ته وایي ما کمې خبرې درته وکړې څنګه خبرې بیا ماښام راسي د سوشل میډیا دور په میډیا کې وګوري چې بیا زما څنګه تقریر دی خلک مې خوښي کې مې نه خوښي لیکن دا احساس نشته پکښې دا احساس نشته پکښې چې په مسایل چې اوس د اخوندزاده صاحب خبره ده چې بیانې مطلب در سبا ساره پورې دغه مسایل دي د ګیس بجلی پلانا مطلب تقسیم در تقسیم والا خبرې اقدامات داسې پکار دي کله نظر بڑی صاحب سے وویل مطلب پرپی به ایکشن اخلي ته کې اوس لري بل غریب نه لري دا ستا حق دی صحیح دی. آخري خبره بیا د نظیر بازي صاحب غزر ته کوم منسپلټي خبره وکړه په ډېر ښایسته انداز یې وکړه چې ورور دا خلک غري دي دا بیروکریټ سیناستي دا خلک سیناستي یو خو سیاسیان دي دا زموږ په ټیکسي سي د دې تنخواه چلیږي دوی په تفصیل مجلس درته وکړي مشرانو د ماز والا دغه قایدین د نظیر صاحب مجلس ماته ډېر خوند راکوي په انګلیش مطلب مختصره مطلب هغه سمندر په کوزه کې درته بند کوي چې وروره دا غله ناستي غله د چیغو بوغ د کور ته چې غله ورننوځي نو چې خلک چیغې بوغې شروع کړي د زغلي نو دا څه غله چې ناستي موږ ته دا پکار دي چې وروره پر دې راولاړ شو پر هر ماز باندې نارې پر وکړو
په هر شوبه کې غل ناست دي داغه مطابق خپل आवाज پورته کو چې بزو وکړو کله نظر جان صاحب څخه خبره کوله دا خلک KFC راواخه کداغه میونسپل کارپوریشن راواخه ک نور هر ډپارټمنټ سره راواخه دا سیدی د ټیکسیزم نور کوي ټیکسیزم نور کوي او د دې تنخواوي سیدی یا ترقیاتي فند سره سیدا کړ د ازمشت پیسې دي د په خپل ټیکسیزم نور کوي هغه مشور کو زموږ پیسې دي نو باید مشت پکار دي چې شور او غا جوړ کو راوزو راپورته سو د لکوزي فاونډیشن سنن دغه معتبرین راغوښتي دي دغه با احساس خلک راغوښتي دي د دې زه ور بیا شکریا ادا کوم او په دا امید چې د خلکو ملګری سي او پر 19 تاریخ سستي کوم پروګرام دی ان شاء الله تعالی موږ په ګڼ شمیر راځو او په هر لار تاسو ته ولاړ ډېر مهرباني